مونږه داسې وویله چې د آدم علیه السلام زوی هغه شیس علیه السلام دی. شیس معنی د عطوا او تحفه، د هغې د الله تعالی یو بچی ورکړی و. د شیس علیه السلام زوی و انوش، د هغه زوی و قینان، او د هغې زوی و محلایل، او د هغه زوی و خنوخ. خنوخ د ادریس وی، ادریس علیه السلام دام پیغمبرو او نبیو. وکان صدیقا نبیه، او رښتینی، ډېر زیات رښتینی نبیه او پیغمبرو. او دا د نوح علیه السلام نه مخکې دی. صحیح روایت دا دی. بعضې خلکو ویلي چې دا د الیاس علیه السلام ته ادریس علیه السلام وی، لیکن دا خبره ټیک نه ده. بعضې خلک وایي دا د بني اسرائیلو پیغمبرو، لیکن راجح قول د اقوالو د علماو نه دا دی چې ادریس علیه السلام دغه خنوخ دی. خنوخ چې د شیس زوی انوش، او د انوش زوی قینان، او د قینان زوی محلایل، او د محلایل زوی خنوخ چې هغې ته ادریس علیه السلام وی. د ده دا پلار چې دی محلایل ورته ویلی کېږي. د په اول ځل باندې وی خاریي ابادي کړې، او د ځنګلونو نه د میدانونو ته راووتو، او د بابل دا کومه ښار چې دی بابل ورته ویلی کېږي، اوس نن سبا هغې ته عراق ویلی کېږي. دا ښار د دغې محلایل د خنوخ پلار چې د ادریس علیه السلام پلارو دا علاقې آباده کړو. ادریس علیه السلام پیغمبرو، او دا اول هغه نبی دی و چې د وعظ او نصیحت کوو به خلکو ته. مخکې وعظ او نصیحت و، خو ده په ډېر ښه انداز به د وعظ او نصیحت کوو. او دا هغه پیغمبر دی چې په اول ځل باندې د لیکل وکړه، او په ښه طریقه باندې لیکل د ایجاد کړه. داسې څه دغه یې جوړ کړه چې د اشارو نه به سړي ته پته لګېده چې دا سړی څه ویل غواړي. که یو سړی به فرض که غایب و. او دغه رنګې و بعضې تواریخو کې راځي چې دا خیاط و. خیاط معنا جامې جوړونکي. د کتان نه به د جامې جوړولې. او ده ته تقریبا 83 لغتونه یادو، زبانونه ورته یادو دی ادریس ته. 73 لغتونه وایي درته یادو. دا په تاریخ کې راځي. نو په یو قرآن کې راځي چې ورفعناه مکانا علیه، مونږ دی اوچت کړی و هغه مکان اوچت ته. د دې آیات صحیح ترجمه دا ده چې د مکان نه مراد دی مرتبه. لویه مرتبه مونږ ادریس علیه السلام له ورکړو چې هغه نبوت دی او هدایت دی، توفیق دی د الله تعالی رضا نه. بعضې خلکو د بني اسرائیلو نه دا نقل کړلی د کعب الاحبار نه چې ورفعناه مکانا علیه، معنی دا ده چې دا مونږ اسمانونو ته اوچت کړی و. او وایي نبی علیه السلام چې د ادریس علیه السلام سره ملاقات شوی او دا جسمانی ملاقات و، لیکن دا خبره هم کمزورې ده. دا د بني اسرائیلو روایات دي. د صحیح روایاتو نه صرف دا خبره ثابت ده چې عیسی علیه السلام په اسمانونو کې دی، د جسم سره دی. او ادریس علیه السلام او یا نور انبیا چې دي د هغوی ارواح دي په اصل کې. هغوی الله تعالی اسمان ته داسې د بدن او د جسم سره نه دی اوچت کړ. او په څلورم اسمان کې چې د ادریس علیه السلام سره ملاقات شوی دی، نو هغه داسې جسمانی ملاقات نه دی بلکې روحاني ملاقات دی. د هغه روح د الله تعالی یو جسم ورکړی. او دا خبره ټیک نه ده چې ادریس علیه السلام هم په اسمانونو کې جسمانی طور باندې دی. دا خبره د بني اسرائیلو نه نقل ده او کمزوری روایت دی. د دې نه بعد نوح علیه السلام راغی. په دې ځای کې دا خبره باندې ځان پوه کول غواړي چې صحیح حدیث کې دا خبره راغله چې لس قرنه یعنی 10 پیړۍ. د یوې پیړۍ خو ډېر زیات عمر و، دا تقریبا 10,000 سال ووایه. دا انسانان چې وو دا کان الناس امة واحدة، خلق یو امتو. یو امت معنی دا ده چې په توحید باندې یو ډله وه. نو په حدیث کې خو قرن لفظ راغلی دی. قرن
قرن چې دی نو پیړۍ ته هم وایي او قرن 100 کالو ته هم وایي. دا دواړه معنی دي. نو که د قرن مونږ 100 کاله معنی وکړو نو بیا دا دی چې اولني زر کاله دا انسانان موحدینو. لیکن صحیح معنی دلته دا چې کېږي چې اولنۍ 10 پیړۍ شوي 10 پیړۍ چې وي دا موحدینو، دا په توحید باندې قایم وو. نو یوه پیړۍ په هغه وخت کې 100 کاله عمر یې خو نه و، او نن سبا د خلکو 80 او 80 کاله عمر دی. په هغه وخت کې د آدم علیه السلام عمر 1030 سال دی. نو داسې د نورو خلکو عمرونه هم ډېر وو. نو معلومیږي چې دا د 1000 کاله نه ډېر کلونه دي. نو اوله کې خلک موحدین او په توحید باندې قایم وو. او دا خبره ده چې قابیل را لګېدلی و، خپل ورور یې وژلی و، خو عقیده د هغه هم ټیک وه، هغه هم توحید واله و، هغه هم غیر الله ته سجده نه کوله، بل چا ته خالق نه ویلو، د غیر الله نه دعا نه کوله. او ډېر مسلمانان دي که نه ګناهونه کوي، اوس لږ قتلونه خلک کوي، خو سړی به موحدي توحید واله به یې خو قتل به ترې وشي، شراب به وڅکي، زنا به وکړي، توبه وباسي، ګناه ترې وشول توبه دې ترې وباسي. او انسان دی کمزوري پرې راله او بدبختي پرې راله او د حرامو مرتکب شو. نو قابیل هم دغه شانتې و. قابیل ګورئ موحد انسان و، توحید واله و، خو ګناه دې شوی و. نو اولنۍ 10 پیړۍ چې وي ګناهونه پکې وو، خو شرک پکې نه و. ورې ټول موحدینو الله تعالی حکم یې منو، د الله تعالی یې خالق ګڼو، د الله تعالی سه څوک شریک نه دی ګڼلی. نو بیا الله تعالی په قرآن کې وایي چې فاختلفو، سورة یونس کې راځي اختلاف یې وکړو. اختلاف دا دی چې د الله تعالی ګناه یې شروع کړو، یعنې شرک یې وکړو. او کومه چې صحیح عقیده وه د توحید، الله تعالی چې انسانیت ته کومه سبق ویلی و هغه یې پرېښودو بعضې انسانانو. نو فبعث الله نبیین، الله تعالی پیغمبران راولېږله، مبشرین و منذرین، زیری ورکوونکي او ویرونکي.